जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ګرانو کتونکو عرفان الدین ستاسو په خدمت کې د نوي ولاګ سره حاضر دی. نننی ولاګ به ماشومان دي هغه به بهر په چکر وباسم او هغو به ځان له داسې یو سپکې غونته کې پارټي کوي. نو دا خوندور ځایونه به هم تاسو وینئ او ماشومانو پارټي به هم تاسو ګورئ چې ماشومان څومره خوشحالېږي. نو سپکې غونته کې ولاګ دی، په دې کې زموږ سره د اخره پورې اوسئ. جی هلو السلام علیکم ګرانو کتونکو، تاسو دا کتی شئ عریشه محمد سالم او کشف بیبي چې دا دکان ته انټر شول او هر سړی به ځانه د خپلې مرضۍ سامان به ځان له را اخلي. محمد سالم خو چې څنګه دکان ته وردننه شو، بس دغه شانته د چپس په یو کارټن باندې ورغوپه شو او ځان له یې ترې واغځل او بالکل ګیر چاپېره د دکان نه شاته ګرځي. د پلار دکان یې ترې جوړ کړی دی، ګرځي را ګرځي، کله ځانه چپس رالي، کله سر اخلي او خور د لاس نه نیولی دی. خو دی چې دی نه دی ما پسې په مخه راځي، ما له یې راکوي، هغه مخامخ کاټن ته لاړو، هلته به دوه درې ځانه راوالي او ډېر زیات خوشحاله دی. او خور ورته وایي ما له راکړه، هغې له نه ورکوي، بیا یې وله په اخره کې وله بیا ورکو او زه ورته یم چې څه ځان له را اخلئ را اخلئ. عریشه ځان له کیک راواغستو، دوکاندارو نه تپوس کوي یاره دا په څو دی؟ نو زه ورته یم تاسو پیسو ته مه ګورئ چې څه رااخلئ ځان له راواخلئ. نو څه چې عریشه راواغستل هغه کشف هم ځانه راواغستل او کوشش کوي چې یاره دې دکان کې زمونږ د خوښې چې څه وي چې راواولو. محمد سالم ترې بهر وتی دی، په هغه پسې دواړه بهر لاړل، خو بیا هم د هغه په لاس کې چې کوم چپس و هغه یې ترې واخیستل. دی بیا ګړندی ګړندی دکان ته را روان دی. هغه د نور چپس چې دي هغه یې راواخیستل، دوه دانې به دی ورسره راولي او خوشحال بس یوه دانې یې ته کېښوده. خوشحاله دی او ډېر زیات په سور کې دی، ډز د دکان ته راځي، سودا رالي او بیا بهر ته وځي او خور یې پسې په مخه ځي او را دننه کوي او دی چې کله را دننه شي نو کله بس یو طرف ته ځي، دوکاندار ته پکې خبرې اترې کوي او بس دا یو غویمه یې رخ کړې ده. اورې نو محمد سالم دلې چې دوی ځانه خپل پاټۍ دپاره سودا مودا اخلي او ډېر زیات خوشحاله دي. ګوري چې یاره دوی به اوس مونږ به څه به کوو. نو بس دغه شانته دوی دا خپل سفر روان کړی دی. بیا ورپکې دغه شانته یو بابا راشي، هغه خپل نوسي له سایلي، سارم له پکې وایلي. نو زه بابا ته اشاره وکړم، زه ورته یم بابا ته پیسې مه ورکوه. خو بس بابا وایي چې نه زه به پیسې ورکړم. بس دوکان کې چې دوی کله سودا وکړي بهر راوځي خوشحالې. بیا مونږ په لاره باندې ډېر زیات داسې بیزې غونته کېږي، بیزې غواګانې، نو دوی هغې ته ولاړي. نو غواګانو له پکې نو ګرانو کتونکو تاسو وکتل دا ماشومانان دکان ته څومره په خوشحالۍ لاړو، د خپل د خوښې مطابق چا ځانه چپس راواغستل، چا ځانه جوس راواغستل، چا ځان له کیک راواغستو. نو بس په دې خوشحالۍ کې ما هم د دوی سره ځان شریک کو او بس ورسره روان یو او دا مختلف ځایونو کې به د دوی سره زه په خپله ناسته پاسته کومه. دا زمونږ طرف ته یو ځای دی اخون بابا ورته وایي. نو د سپرلي موسم دی، موسم ډېر زیات چینج شوی دی، نو دوی ډېر زیات خوشحاله دي او دوی به اوس د خپلې مرضۍ مطابق ځان له خپل پارټي چې دي هغه به شروع کړي. نو بس زه ورسره په دې کې شریک یم. امید لرم چې دا سپکۍ غونته کې ولاګ به ستاسو ډېر زیات خوښ شي. نو دا ماشومان چې دي دوی چې هر کله جاړي یا دوی خفه وي نو تاسو پوه شئ چې یاره دوی اوس د بهر اوټینګ ته زړه شوی دی، دوی اوټینګ ته ایستل پکار دي. نو بس دوی ښه باقاعده د خپل پارټۍ آغاز شروع کړی دی او محمد سالم چې دی ډېر زیات چپس چې دي دا خو یې خپل نیولي دي، د دې نه چاله نه ورکوي. زه پسې خواله لاړم، ما وله هغه شاپر چې دی د چپس والا ما وله کولاو کو او عریشه له ترې ورکوي، د هغې نه جوس اخلي او لګیا د ځان له به یې خپل دنیا کې ځانه مګن دی. ګرانو کتونکو زمونږ دې طرف ته دا کوم ښکلې غونته کې سندري چې تاسو ته ښکاري دي ته اخون بابا وایي او ماشاءالله دا
په اوړي کې دا ډېر زیات ښکلی وي ځکه چې هر طرف ته شینکۍ او ونو چیدونه دا غوټۍ کړي او سپرلۍ نو هغه اثرات تقریبا شروع کیدونکي دي نو ډېر زبردست ځای دی اکثر به دا ماشومان به ما دلته په چکر راوستل ماشومان ډېر زیات خوشحاله وي ځکه چې ټوله ورځ دوی په کور کې ناست نو ساه ورته ډوبېږي نو ماشومانو ته ټایم ورکول چې دونه دا پکار دي هلکه سارم تاسو څه وخوړل نانۍ دې وخوړې مل نه راکې وایي تاله نه در کوم دا څه خورې څه خورې امید لرم چې ستاسو به د سپکۍ غونډه کې ولاګ به ستاسو خوښ شوی او څنګه تاسو ته ولګېدو کمنټس کې ضرور ووایئ د دې سره سره تاسو ته لږ غوټې غیر چاپېره د ښکلي ښکلي ځایونه درسره هم ښیم نو په ویډیو کې اخره پورې موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو ماشومانو خپله پارټي وکړه او ډېر زیات خوشحاله دي تپوس دې کوو چې یاره پارټۍ والا مزه ورکړه او که ورې والا نه کړه کشف ګلې پارټي مزه وکړه ډېره مزه یې وکړه که لږه ډېره لږه مزه یې وکړه نوره پارټي کې اریشا پارټي مزه وکړه ډېره که لږه او لږه بډا خان څنګه چل دی مزه یې وکړه دا خو د ګیډې اجي دی دی د ځانه خبر هم نه دی بس چې خوراک وي او دی لکه مزه یې وکړه سارم خانه او سارم خانه شابه تا څه وخوړل ګرانو کتونکو دا ګلونه ماشومان چې خوشحالي نو یقینا چې سړي ته ډېره زیاته خوشحالي میلاویږي او ژوند ډېر زیات مختصر دی تا ته به هلو خوشحالي میلاویږي چې کله ستا د طرف نه بل ته خوشحالي میلاو شي نو کوشش کوئ چې ځان له خو هر سړی خوشحالي ورکوي چې په خپلو خوشحالیانو کې غیر چاپېره خلک چې دي نو هغه مونږ شامل کړو د خپل غیر چاپېره ډېر زیات خیال ساتئ اسپیشلی د خپل خوږ وطن پاکستان ډېر خیال ساتئ ځکه چې موږ د دې خیال ونه ساتو نو د بهر نه به د دې د خیال ساتلو له هېڅ څوک نه راځي دیکھو راشه دیکھو هلسه ګرانو کتونکو دا زما خوږ وراره دی محمد سارم زه چې کله هم په کور کې یم د ډېر زیات خوشحاله وي داسې چې د دنیا ټولو خوشحالي درته میلاو شي او بس حالانکې دا زما وراره دی جی ګرانو کتونکو کله چې ماشومانو خپله پارټي وکړه د هغې نه پس دوی بیا ځان له ګرځېدل ما ورته یې مې غیر چاپېره وګرځوئ چې ساه یو ازاد شي نو عایشه کشف ګل او اریشا بیبي چې د هغو ځان نه ګرځېدل او محمد سارم چې دی نو دی په هغو پسې نه تلو ما به ورته ډېر اواز کوو چې په هغو پسې لاړ شه خو نه به تلو په ما پسې به را روان وو نو د دې نه دا ثابته شوه چې یاره دی زما نه بغیر په یو ځای کې هم نه خوشحالېږي چې کوم ځای زه یم هلته دی بیا پکې سجي کې چې زه کله پاڅېدم د بیا ما د ګوتې نه ونیولم او دی هم زما سره را روان شو
تاسو سره بیا ملاقات کوو که ژوند نو سارم به زموږ سره وي همیشه خوشحاله اوسئ او د راتلونکي ولاګ دپاره مونږ ته اجازت راکړئ د الله په امان چاچې اوچتې کړئ ټولو شابه شابه کشف چاچې اوچته که الله په امان وکړئ شابه الله په امان